السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی د سفر په حالت کې پوره مونږ کول د دې څه حکم دی؟ پوره مونږ کولو باندې ګناهګاریږي، یعنی د ماسپخین د مازیګر د ماسخوتن څلور رکعات فرض دي، په سفر کې دا 2 رکعات دي. اوس که یو سړی د 2 په ځای باندې 4 کوي په سفر کې، وای په دې ګناهګاریږي او بالکل ګناهګاریږي، ځکه چې تا باندې 2 فرض دي او ته 4 کوي. داسې مثال دی لکه د سحر منځ 2 رکعات دی او یو کس 4 رکعات فرض کوي، نو په دې ګناهګاریږي. حدیث مبارک کې راځي دا د الله د طرف نه صدقه ده، تاسو د الله صدقه قبول کړئ. پوره منځ بنه کوي بلکې 2 رکعات به کوي، 4 رکعاتي فرض. البته که امام پسې ولاړ یا امام مقیم وي نو بیا به پوره منځ کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی، زمونږ ملګری دی هغه ټریلې چلای، نو همیشه په سفر کې او شپې هم په ټریلې کې راځي، صرف د جمعې شپه خپل کمرې ته ځي. نو لاره کې د دوی منځ مسافرانه ده، البته چې کوم ځای کې کمره ده هغه ښار ته چې دوی دننه شي بس د دوی منځ پوره ده. بیا د ښار نه چې را بهر شي دواړو طرف نه مسافرانه ده، کوم ځای کې چې شپه کې هلته مسافرانه ده. البته واپس چې بیا د ښار ته راغله نو بیا به پوره مونځ کوي. بل سوال کړی دی په وترو کې چې دعای قنوت د سړی نه هیر شي، نو دعای قنوت په مانځه کې په وترو کې واجب دی، چې کله پاتې شي نو بیا سجده سهو سره مونځ صحیح کیږي. یو بل سوال کړی دی، مونږ په امارات کې یو بعض ملګری دي چې اذان وشي جمع نه شي نو هغه مونځونه کوي. نو کچرته داسې چې دوی څه عذر لري او اذان وشو وخت داخل شو، نو بیا د عذر د وجنه دوی که منځ کوي، اگر که جمع نه شوي نو منځ صحیح ده. البته بغیر د عذر نه جمع پرې خودل د ګناه کبیره ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې یو کس په مانځه کې په قهقه باندې خندا وکړي، نو دې سره منظم فاسدیږي او د سم ماتیږي. او دا د یو حدیث مبارک نه ثابت دی چې صحابه کرام په مانځه ولاړو، یو صحابي و داغه پسترګو د نظر څخه کمزوري و، نو هغه را پریوته د نورو صحابه او خاندل ورپسې مانځه کې. نبی اسلام فرمایل چې خندلی نو هغه د لاړ شي او دستیو کې او بیا د دوباره منځو کې، نو خندای قهقه سره او د سماتیږي او منځم ماتیږي. یو بل سوال کړی دی چې بجلی یو کس ونیسي او د هغې نه وفات شي، نو دا په شهادت کې راځي. حدیث مبارک کې د بعضې حادثو مرګ ته شهادت مرګ ویلی شوی دی. یو په هغې کې اور دی چې اور باندې څوک وسوځېږي، او دا بجلی هم ټول اور دی. نو امید دی چې الله به شهادت کې حساب